ټولو خلکو زما سره ډېر زیاتی وکړو ډېر زیاتی را سره وکړو تر اوسه پورې زه په دې جړاګانو لا اخته یم لا خلاصه شوې تې نه یم او دغه شانتې راله جینۍ راله کور نه ویستله کله سره څه غم خادش دی نه یې پېژنم او په جینۍ پسې راله ونښته وایي د هغې په بدل کې به دا یوه ورکړي هرې خواته دي ویرونه جړاګانې پس پیړو می د پیغلو زیګر روان شو تا زما بې عزتي په څه جوړ کړې ده ما خو تاسو ته څه نه دي ویلي بده مې د سره نشته ستاسو را سره نشته دی تاسو زه ولې پرې تاړم په تاسې نو په دې خلکو کې وشرمولم زه خو ځان له دې پردي په غریبۍ په دې ژوند خوشحاله یم دا کور پردی دی دغه ټیمان دی پې د ظلم خوند به در معلوم شي ظالما خو په زور یې بوتله ما د خور زیس تعلق نه نه د الګ پیژاندو نه مونږ پیژاندل دا مونږ سره پیژاندل نه پلاس د زور ور او لګي سبب پما باندې بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینوالو زم ستاسو قربا ګل مدني موجود یو ځل په یو داسې ځای کې او په یو داسې کور کې یو داسې غمزپلي کور کې چرته چې ډېر انتهایی لوی ظلم شوی دی او د کوم ځای عزت چې دی هغه پایمال شوی دی دا چکدره ده او په چکدره کې بیا ګلابات کلی دی مومن خان لا بچی به د کور نه هغه چې دی چا بوتلې ده په دغه حوالې سره چې څنګه چا هغه چا بوتلې ده او څه واقعه شوې ده مومن خان لاله نه به تپوس کوو او بیا په مختلف واقعاتو کې دې سره کوم مسلې شوې دي د پښتو معاشره ده کوم ظلم شوی دی او اوس هم کېږي نو په دغه حوالې به دې نه پوښتنې کوو مومن لاله اول راته ده ووایه چې دا واقعه څه شوې واقعه داسې شوه زه کار له ترې کله چې زه رالم نو ما د خپل ورور ته وکړه د کور ته ما بچیانو معلوم ایستلی وه په خپل بچو ته ویل معلوم څه شوله والله زه په ګټلې وم نو دې ما ویل ما یې ته ګرانه دې ول چې نه ایستلې ده ولې نه ده ودله پرته ما ودله نه ده ما پته ولګېده ایستلې ده بیا مې ټوله ټول ولګېده یوال بیک سر باندې د لاړم کور مې چې اپه واچوله او جنې په دغه ټیم کې دی د دغه ته رسوله تاڼې ته رسوله تاڼې ته زه لاړم پولیس مې راوړه رپورټ هم راباندې دی کړی و چې رپورټ راباندې دی کړی و نو بیا زه لاړم تاڼې ته مرزا ماته ویل ویل دغه خو به دارالامن ته رسوله ما دا به څه قصه کېږي تا په پیسې اخیستلې پې چل دې پې کړی تا زما لور ولې لږه به دې ساره کلې وم پلار یې زه وم مور یې وه نو تا ولې زما لور به دغه ته رسوله دارالامن ته نهلته چې زما دونه دغه نه کېده د ملاقات زما نه کېده او د دې ملاقات کېده د په 50,000 په 40,000 روپۍ باندې د پایار کټ کاوه عدالت ته بدله نو هغې ملاقات کېده په 50,000 500 روپۍ به یې له جوړه وړله پیسې به یې له وړلې بیا دوباره چې زه لاړم نو دی بیا را ایستلی و ما ته چا وایي چې دغه جنۍ خو په ګل په مازدیګر باندې ایستله نو زه ډېر ستومانه شوم په دی باندې ما ډېر دغه وکړو ما زه خیر ده چې زه غریب سړی یم ستا زه تپوس خو زه نه یم خو دواړه به بیا په هغه اخر کې ګورو که زه مړ کې مې طاقت و چې زه بیا دا نه تپوس وکړم تپوس مې نه شو کولی چې بیا یې ته کړو زه به ته ګورم نو اوس هم راته پرون یې راته دغه شان دا و او دې ماشومانو پسې لاله کوشش شروع کړی چې دا دنه د بوزم واله دغه جنۍ یینې ته زما نه به دې چلول باندې نور ماشومانان د ګوتو کې ما څه ولې زیاتې وشوی دی یو زما خپل اوښی دی دې کور والا ورور مې دی یو د دې اوښی دی خپل خور یې په واده ده ښه بل یو د دغه جاوید نومېده یو د ده تره دی یو د تره زوی ده او درې څه ښځې دي دې درې واړه ښځو دا ګیم جوړ کړی په دې د ور په یخ کې له اوبه ورکړې وې او په دې سکې له دغه د موبایل په پلسټک ګوته کې ورکړی ده او جنې ما نه دغه شان دا پا واکړله په دې کې یو فیکټر بل هم دی
چې مؤمن لا ټیک ته د زړه غوښه وي کسوخ کې دا او بیا چې دی دارالمان ته تللی دا پولیسو بوتل دا او بیا هغه سړی چې دی ولې د مور او پلار په جعلي کارډونو باندې هغه بیا وکړل شوی دا واقعا هم شوی دا خو مؤمن لا دې کې لکه ستا بچی چې موږ سره بیتا وکړه نو هغه دا وي چې دا د بل چا په نکاح کې هم وه په دغه تاسو دا زما د خپل د دې تر زوی د خپل څخه هغه زوی له مې ورکړې وه دا جنې په خپله خوښه وه دا د بې خوښې کار موږ دقت یې نه کوو موږ ته به پته لګي دا مسله ماته بې جوړېږي که نه د دې وجې نه د لو په رضا باندې موږ دا کار کوو داسې بې رضا کار موږ نشو کولی چې ډېرې جنکۍ هغه دی لاړې بې 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې یا 10 ورځې دا واده ته پاتې یو د بل سره لاړی شي अल्सोरिया वॉशिंग पाउडर अपने नए और ताकतवर फार्मूले की वजह से कपड़ों में लाए चमकदार सफाई, रंगदार कपड़ों की हिफाजत और खुशबूदार सफाई के लिए कैमल ब्रांड अल्सोरिया वॉशिंग पाउडर ही इस्तेमाल करें। असली अल्सोरिया वॉशिंग पाउडर की पहचान अल हुसैन सोप एंड केमिकल फैक्ट्री और मोबाइल नंबर देकर खरीदें। तैयार करदा अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री, काटलन, जिला मर्दान। کومه لور چې بارکه چې زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې زما د سترګو یخواله دي هغه لور چې د پلار چې دی ننګ او پت دی چې داسې حالات راشي چې هغه ماشومه ناپوهه ماشومه وا او په چالبازۍ باندې هغه د کور اوخ کلی شو او بیا چې دی هغه په بل کس په نکاح کې هم وا او د نکاح د پاسه هم هغه چې دی هغه ماشومه چې دوباره راوسته دا شپږ میاشتې شي چې هغه سره دي دغه مؤمن لاله کور والا من سره موجود دي دا خوراکه نه به تاسو کو چې خوراکه په دې باره کې سو خوراکه دا راته وایي چې د سازش څنګه شوی په دې اخلاق تاسو دا د څه شوی دا خاصه براتله د لک د مور د دولت د مور براتله او د جنې ته دا وی چې ته زما سره یو ځل تانه تلاړه شه یو پیر را سره تانه تلاړه شه تل دا بیان ورک چې د مور زما مېره نه د پلار ز په زور ور کړی ما او ما وته وی چې دا ما کوی دن کړی دی واده ته د خلک ورځې پاتې دي د هغه ځینې ولا معلومات وکړي چې درینه یو مې وسره وخه یو مې رورو او د ټولو خلکو زما سره ډیر زیاته او کو ډیر زیاته را سره کو ته وسه پور ز په د جړاګانو لاخ دای ملخلاص شوی تی نه ما د قشان تیراله جنې را کور نو وستله کله دونه لری کور دی رانه هغه پټو ته وګورم دی زګی ته وګورم نه مې وسره سغم خادشته نه پیجنم او په جنې بصیراله ون خطه وي داغه په بدل کې بدای و ورکی کدا نه ورکی بل به ورکی دا زما د زوی خو خاله دا به زخامه خاچ د په ډولې کې وړینم زبېت کوزوما د جنې د الک خو جنې راته پته نشته جنې چې ما کوی دن کوله ماته نه دی ویلی چې می زما یا بل الک خوخ دی یا سما ویلور دا رضا د ستا په دې کوی دن باندې نو وړه ور دې نه کشرمه نو خندلې لکه دومره ماشومه وکنه غټم نه و ما وته وی زخمه چې طبيعه خپه نه د خلک زموږ خپل خلک دی خو خلک دی تایم کور لیدل او مام لیدل جو خو خپل شو بس په دې کې کویدن و وشوله خلک چې تختی د جنې چې بل ذکر راځي نو د واده د کویدن په اولنې ورځ باندې و تختی په دویمه میاشت و تختی نو دون ورځې پاتې شي چې دغه میاشت او دغه کو هفته پاتې شي دغه ته نو دسه ولا چلی وته جوړ کو چې جنې رانه وستل لاړه پتاڼو یو وړل ثانو نه به دارالمان ته وړ چې لاړه مال ته ماریا نو ولاړه ما او د سپای بشانت ملتم جوړلی چې مې مرسته نه کوله او بیا غوي زمانه مخکې شوی بیا راوستل مې چې 30,000 روپۍ مور کړې کله به 50,000 ورکړې او د قشانت لور راوستل او بي نکاح ور سره په دې روزه کې په دې اختر کې اخترم نه دی لیدل د قشن په جړاګانو اخته یو لا پیو
او بیا ولا موبایل په لاس کې ورکړو چې دارالامان نه راویستله او غرونو ته یې واړوله بره د برمکیو ده اسپڼ غرونو ته یې وخېجوله نو بیا یې ویوستې د مور سره خبرې کوه او هغې به چغې والې ما ورته ویل لور چېرته یې ما ته ځای وښایه وی نه دلته دوی په سر باندې ولاړ دي ما نه پرېږدي خبرې ته خو تاسو روغه وکئ یا لور ته چېرته څنګه روغه وکړم د چا سره یې وکړمه هغې ما ته وی چې نه ته به ما پسې دارالامان ته نه راتلې ما ورته وی زه درغلی یم خو دوی ما ته نه راکولې زما سره درخواست نه و بیا مې هغه جوړه و زمونږ غریبي وه دا سړی یو سړی و په کار کې به لګیا و چې مازدیګر به چوټې وشوه نو بیا خو مونږ نه شو تللی یو کارپیانې وي دا زړه یې رال ډېر زیات ستړی کړی نورې ته خبرې نه راخېږي ډېر زیات یې رال دا زړه ستړی کړی نور داسې یم چې په مزغو کې مې قرار خېږي سر مې کار نه کوي زړه مې کار نه کوي ډېره زیاته یې خفه کړې ما ډېره زیاته کنده روژه اختر مې نه دي لیدلي او نه په دې عمر پوهېږم دغه ماشوم بچوړی مې دی دا په دې 5 جنکو د پاسه شوی زړه مې ورته نه ورځي چې په هغې کې راچوت کم دونه ستړی کلي ما سپڼو را سره ډېر ځای طی کړی دی ډېر او جاوید به راته بیا دا م و چې لور دې دارالامان ته لاړه نو ما ته معاف که ما ته څه مه وایه زه بیا دله واپس راوباسم نو تا زما بېعزتي په څه جوړ کړې ده ما خو تاسو ته څه نه دي ویلي بده مې د سره نشته ستاسو را سره نشته دی تاسو زه ولې پرې تاړو په تحصیل نو په دې خلکو کې وشرمولم زه خو ځان له دې پردي په غریبۍ په دې ژوند خوشحاله یم دا کور پردی دی دغه ټیمان دي پې د دې ونو سورو تر خپل ماشومانان قلاروم نو په دې غریبۍ کې مې دوی نه پرېږدي دا زړه یې راله دومره کړه که تاسو زما دا آواز دغه خلکو ته ورسوئ چې زما لور د دارالامان نه چا راایستلې ده د چا په ډاډ باندې راوتې ده دوی خو وایي چې دا خو پخپله راوتې ده نو پخپله خو وایي د دارالامان نه څوک نه ورکوي او دا اوس هم ما ته وایي چې دا پخپله راغلې ده او پخپله دې دا لور زما کور ته هم راغلې ده نو داسې دې زما کره یوه جینۍ راشي چې زما کار راشي زما زوی ته دې وایي چې ما ته دې یو وایي چې ما تاڼې ته بوځه خو دا د دوی یو خپل ګیم و چې دوی زما سره وکړو زه ورته غریبه ښکاره شوې یم د خوړ په غاړه چې دا کمه سپڼې دي نو دا ټول بې غیرته دي دا ټول د دقو سره ولاړ دي او پلار یې د سعودي نه ټلیفون کوي چې زما لور ته ستا لور ته او زما زوی ته به څوک برم ونه ګوري د قشان به ګرځي نه در سره روغه کوم نه مې در سره کاش ته کو تاڼې ته ځي که تحصیل ته ځي زما سره پیسه شته زه به مخکې کوم ستا هر څه به وروسته کېږي نو زه اوس څه وکړم زما ماله څه پکار دی ماله اوس څه پکار دی زما خو نور زړه بس کار پرېښی زه پکې د مور د لستړو خبرو نه پس حقیقت دی چې د مور زړه چې دی هغه د بچي په خفګان دردېږي او بیا کله چې د عزت خبره راشي او بیا د داسې حالاتو چې ماشوم ته اپتنی واده ته پاتې او هغې په خپله مرضۍ باندې هغې جوړې پاتې شوې د هغې ټول کم پلار چې ولا کم د غریبۍ کم سامان کړی هغه په جړاګانو کې پروت دی مور پلار چې ورته ګوري نو هر وخت غمجن وي هر وخت خفه وي بیا په داسې وخت کې چې بیا ماشوم هم د کوره بوتللی شي او بیا ورته دمکۍ هم ورکړی کېږي چې ته څه کولی شي هغه وکړه ما سره پیسې دي ما ستا عزت اخیستی دی ته چې چېرته ځې زما پیسې به هلته ولرم ډېر د افسوس خبره ده او دغه کس ته زه دا وایم چې الله دې ستا لور هم داسې کړي چې تا ته د غریب د یو غریب د درد احساس وشي چې د یو غریب درد صحیح د هغه احساسات صحیح موږ به راځو د هغې کشره خور موږ سره ناسته ده بچې دا راته ووایه د خور مرګرې خوري څنګه ګڼې چې د دې خور د هلک سره تعلق او که نه دا هغې په چال باندې بوتلی ده دې سره هېڅ تعلق نه به زموږ د خپلوانو کره تلله به ورته په لار کې ودرېدو کله به یې ورته سوي او کله به یې ورته سوي دا بیا وروسته موږ ته مې دې خور وي دا به یې نه پرېښودو دې ورته وي چې زه کویدن شوی یم زما نه قلار شو دا به ترې نه قلارېدو مونږ هم ورته ډېر وویل چې کښېنه دوی زموږ نه نه کښېناست اخر دا چیز ته یې بوتله په زور یې بوتله ما د خور اوس هېڅ تعلق نه نه د هلک پېژانده او نه مونږ پېژاندل دا مونږ رسره پېژاندل نه مور یې ډېر زیات زور لګولی او ډېر مور به یې دقه وي چې بس هر څه کېږي خو دا جینۍ به زما یي او دا به زما یي او دا به زما سره ځي خامخا به را سره تاڼې ته ځي تاڼې ته به دا به ځي زما سره په تاڼه کې به دا یو خبره کوي
چې او د مور زما میرنۍ و زه د پلار په زوره ورکړې م نو زه بیا خوا ملګرې مه چې دا څه غواړي نو زه ولا قالم وسې وله څه واخېسته وسې وهي او ټکوي او دلته پیغامونه راځي چې کلي ښځه راله ما ته وایي ته د لور نه خبرې ما ورته وایي نعمتي خبر نعمتي خبر وایي داسې نه نه د خبرې ما نعمتي خبر وایي وهلې ده دله داسې دله وهلې ده چې اوس مې زخمونه په وجود کې پراته وي نو ګوره چې په خپله رضا تللې وې او د خپلې خوښې د هلک سره تللې وې نو هغه به داسې وهله او داسې به یې ټکوله بس دی زما هېچا مرسته ونه کړل نه را سره دې کلي کې دې سلطان یوسف هم زما سره نه ده کړې دې ټولو په ما پسې خنداګانې کړي دي که زما د چا سره څه بد ما د چا کړي که نه نو زه یې منم چې زما سره دا تاوي زما نه ایستلی خو که ما د دې اوښې سره هم نه کړي د دې رور سره مې هم نه دي کړي او د دې اسپاڼو سره مې هم نه دي کړي او زما یې دونه بدنامي کړې ده که نه چې په خپل عزت هر سړی ډېر خفه کېږي دا بچوړي چې ما خدای ماله را کړي دي نو ما ډېر په سخته لوی کړي پردي کارونه مې وله کړي دي پردی ډوډۍ مې پخ کړي زګونه مې جارو کړي ما چې دې ماشومانان له زه څه نه څه رزق راوړم چې دوی خفه نه شي دوی لوی شي د خیره سره سبقونه پرې کړي د لاسه ګډوډ شو چې دلته والته کور پردی دی او دا دی او دغه دي نو اخر دا چې رالوی شوم د دوی په نظر راغی داسې چل به څوک کوي چې تلې ما بله ورځ چکدرې ته دا دوه ماشومانان مې دي د هغه هلک ماما ورته ولاړ دی په دې ځای کې کار کوي ورته یې ویې چې مور دې نشته او دا دواړه ماشومانان راکړه دا سینا یاد شوي دي نو زه دونه بې پښتو شوم چې ته به زما ماشومانان وړې اول ته بیا سینا ته ښې تا زما سره کړي څه ښه دي او اوس وایي چې د لاس دې خلاص او توره دې تېره چې څه کولی شي هغه وکړه ما د نجنۍ د ګوتو کړي ما وله نکاح تړلي زما سره د جج کاغذونه را دي را سره دي او زه زړه دې خدای ستاسو وچئ داسې خبره راته کوي داسې تاسو د کومه سینه د هغې د حالاتو به هم خبرې کوي چې هغې سره څه ظلم د خوا د ګاونډیان دي دا راځي موږ ته دا اطلاعګانې راکوي چې بېګا دا او کله ته کنځلې کوي کله ته پیغور کوي په دې پیغور باندې دا خلک موږ ته ډېر زما دا زړه وسوځېدو چې یا به د خپل ځان چل وکړم یا په دې باندې ورشم سم ور پې پټرول پې واړوم او ویسېږم دونه یې سوخ کړم خنجرانو ما باندې دونه ګوی تاسو وکړئ چې یاره ده باندې زما یا قرض ده یا زما بېزتي کړله یا زما لور ته څانګوالی دی لاس یې وراچولی دی یا د سترګې والي دي زه به د دې خبرې تپوس په دې اله زه کومه که نه چې زما څه دا خبره بیا کنټرول وساتي ده زه غریب سړی ما زما خو د دې قانون نه هم زړه تور دی چې قانون زما تپوس ونه کړو که نه نو ګوره دا یوه خبره ده چې زما د لاسه مې غریب سړی ما زه هېڅ هم نشم کولی چې څه مې وکړل بیا به ګوره قانون ما ته مخه نه نیسي مومن لالا دا راته ووایه چې حسینه خو ستا بچی و هغې کې رالوی شوه یادېږي درته ډېره ښه یادېږي هغې به تا ته چې واړه وه څه به یې نه غوښتله هر څه به یې پروف به یې غوښتله پیدار به یې غوښتله ښه جوړه به یې رانه غوښتلې ما به له راوړې ما ورته انکار نه ده کړی ما د خپل ځان ګڼه کړی قرضې مې ورله کړي دي خو ما چې دی زما نه خوشحاله خفه رانه نه شي بچې دا راته ووایه حسینه ستا مشره خور وه ملګرې دې یادېږي تا سره څه څه لوبې کولې او څه څه درته یادېږي ولې یادېږي راته ډېر تا نه به څه غوښتنه څه به هم جګړه کوله اکثره تا ته خو یې مور هغې به څه خوښ و چې تا ته هغه اوسه پورې هر څه به خو دغه میوه به یې ډېره زیاته خوښه او دا چپس و چینګمانو دا به یې بله ډکې ډکې ګوتۍ راوړې د خپل پلار یې څه ته نه دي خفه کړي که د هوټل ډوډۍ وي که هر څه ته به د دوی زړه وشو کبابو ته میانو ته دوی له به یې راوړه خو ډېر ظلم را سره دې خلکو وکړو په داسې ځګې یې رانه بوتله که نه چې ډېر د ګجرانو دغو ته یې حواله کړله اوس یې هېڅ ژوند همالته نشته ده هېڅ خوشحاله نه ده خو ښځه دغه زور یې وچلو چې ښځه اوس هم ما ته وایي ورشه وایي د هغې لیکل په تاڼه کې پراته دي او ورشه ځه چې هغه زما سره نو ته ستا د لاس خلاصي ته به زما څه وکړي د حسینه د مور او پلار او د خویندو چې کومه وینا ده د هغې مطابق د هغې یو پیره نکاح شوې ده او بیا چې دی هغه ته بوتللی کېږي او تاڼې ته بوتلی کېږي اول ته چې دی هغه دارالامان ته لېږلی کېږي چې دا هلک سره راوتې ده په یو پلیننګ باندې او بیا دارالامان نه خبره دا هم ده چې دارالامان کې د دې په څه طریقه دا پرېښودلی شوې ده او هغه خلک یې واپس علي د هغه په پردي نکاح کې ده
او بیا دا کسان څو میاشتې ځان سره ساتي هم او اوس ول د عدالت نه نکاح د عدالت کې چې کوټ میرج کړی دی هغه هم دی وایي چې را د هغې چې کوم ځکه اول نکاح کېدن شوی وه نو هغه چې د هغې په خوښه شوی وه د هغې په مرضۍ شوی وه او بیا دوباره هغې سره نکاح کول او هغې باندې هوس او دا هم ده چې په هغې باندې ظلم او جبر هم روان دی او د هغې سره انسانیت سوچ سلوک کېږي د مور او پلار جړای په دې هم ده چې زمونږ بچې سره ظلم کېږي او د هغې سره روزانه بنیاد باندې د انسانیت سوچ ظلم کېږي نو یو خود زمونږ نه عزت هم لاړه زمونږ د بچې جون هم تباه شو او بل طرف ته موږ ته دمکۍ هم راکولی شي نو د اختیار کم خاوندان چې دی خصوصا مراد سعید شهریار اپریدي صاحب چیف جسټس اف پاکستان وزیر اعظم صاحب او وزیر اعلی محمود خان چې د دې سیمې سره تعلق ساتي نو دی مطالبه کوي چې موږ سره د انصاف وشي او کم زورور خلکو چې زموږ بچي چې دا په زور بوتلې دا په زور وسه نکاح کړي دا هغه د قانون په شکنجه کې گرفتار کړی شي چې آینده د بل چا عزت محفوظ کړی شي